دی راغی بے وفائی ورسره وشوه او بے وفائی نه پس 61 هجری کې یو شپېته هجری کې محرم الحرام میاشت کې په 10 ورځ باندې دا یاد لرئ. اول په دوی کې څوک شهید دی؟ عباس، دا د علی شیر خدا بچی دی، د فاطمه بنت حزم دویمه کور والا، دا غي 4 بچی دی. یو نوم دی عثمان، دا خدا علی شیر خدا صحابو سره مینه ده. یو بچی نوم یې دی عثمان، بل بچی نوم یې دی عمر، بل بچی نوم یې دی عبدالله، بل بچی نوم یې دی عباس علمبردار، او د مور تبا ام البنین ویل کېده. ام البنین دا د علی شیر خدا دویمه کور والا ده. 4 بچی د مبارک په کربلا مبارکی. اول نمبر عباس، ام البنین خپل مور مبارکی د علی شیر خدا دویمه کور والا، هغه خپل بچو له څنګه تربیت ورکړی. هغه خپل بچو ته به څه فرمایل؟ اهل بیت مبارکانو سره بچون چرانه کړی. اهل بیت مبارکان چې څه درته وایي منئ به یې ځکه دا خبره د رسول الله ده او رسول الله خبره دا د اله العالمین خبره ده. هغوی ادب وکړئ، هغوی احترام وکړئ. کله چې عباس مبارک د علی شیر خدا زوی امام حسین مبارک رور د مبارک اوبو پسې ولاګه، اوبو پسې عباس رضی الله تعالی عنہ کله اوبو پسې لاړ، الته د یزید ظالمانو جابرانو دواړه لاسونه مبارکان په غشو باندې کټ کړه، آیا کټ شو او په خپه مبارکه کیا غشه لګېدلی دی او دی مبارک راغی. عباس رضی الله تعالی عنہ امام حسین مبارک لراغی، امام حسین ته فرمایي قربان زما دی خپې نه دا غشی وباسه. کله چې دا غشی ترویست تربیت دی، ګوره تربیت ته د عباس څور ته فرمایي امام علی مقامه مونږ ته خپل مور فرمایلیو چې تاسو به د اهل بیت ډیر ادب کړئ، ډیر به احترام کړئ. دا کوم غشي نه چې مار ته وي او زما خپې نه ویسته قربان د دې راته معافي وکړه. لکه زه د دې خبرې م لایق او جوګه ځان نه ګڼم چې تاسو ته ووایم چې زما خپې نه غشی وباسئ، د دې م راته معافي وکړه ځکه مونږ ته مور صرف د ستاسو ادب خولی، ستاسو مینې راته خولی. په هغه میدان کې 72 کسان، 21 د نبی علیہ السلام د خاندان یا 19 او نور د صحابه کرامو اولاد دی. او په آخر کې امام حسین مبارک علی شیر خدا فرمائی رضی الله عنه وی چې څوک که رسول الله تصویر ګوري، تصویر د رسول الله د سر نه وخله تر مرۍ پورې چې رسول الله څنګه و، هغه د زما بچی حسن ته وګوري مبارک ته. او څوک چې د رسول الله تصویر ګوري د مرۍ مبارک نه وخله تر خپو پورې، هغه د زما بچی حسین مبارک ته وګوري. دا بالکل د رسول الله تصویر دی. او د مبارک دا 56 سال عمر دی یا د 58 سال عمر دی. دومره حسین، دومره ښایسته